د حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ مبارک صحابیت په قرآن ثابت دی. د دې مبارک د صحابیت نه انکار کول کفر دی، ځکه قرآن ورته ثانی ویل دی. قرآن کې راځي ثانی اثنین. علماء کرام دې کې نکات ذکر کړی دي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په ایمان کې هم ثانی دي، ځکه اول مؤمن نبی صلی الله علیه وسلم او دویم مسلمان چې کوم دی ابوبکر صدیق رضی الله عنه مبارک. ځکه محمود علیه السلام فرمایي امرت ان اكون اول المسلمین، نو اول مسلمان نبی صلی الله علیه وسلم او دویم ابوبکر صدیق رضی الله مبارک چې کوم دی ایمان راوړل. په مرتبه کې هم دا مبارک ثانی دي، ځکه قرآن کې ذکر دی من النبیین والصدیقین. نو پس د مرتبه د انبیانو بعد کې مرتبه د صدیقیت ده. ابوبکر صدیق رضی الله مبارک په مرتبه کې هم ثانی دي. همدغه رنګي دا مبارک چې کوم دی په وفات کې هم ثانی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر پر ورځ وفات شوی، او دا مبارک چې کوم دی د منګل پر ورځ وفات شوی، او منګل چې کوم دی د پیر نه ثانی ده. همدغه رنګي سورې دوحه د سورې محمد وایي، او دا غي شروع چې کوم دی د ورځ نشوي، او سورې لیل دا سورې ابوبکر وایي، او دا غي شروع چې کوم دی د شپې نشوي، او شپه چې کوم دی د ورځ نه ثانی ده. معلومیږي دا چې ابوبکر صدیق مبارک په هر مقام او صفت کې چې کوم دی د نبی صلی الله علیه وسلم پسې ثانی دی.